ډي سي او اي سي سواد چې دا دې بدل کی د سواد پر روایت او د سواد په کلچر باندې نه پويږي دا زما پر زور مطالبه ده او کدا مطالبه پوره نشوه د خدای په ذات مې دي قسمي چې په لار په کوڅه سبب وسیدا ټولي زنانه راوځي او دې بر دي نه فارغ کوي نو دا خو د اي سي سیب د سواد د دوی جاګیر نه دي چې دوی دلته ناشتي خو دوی زمونږ د پاره نوکران ناشتي په کار د چې موږ د عوامو د پاره دي ځل زو دوی زمونږ د پاره راشي زموږ پر یاد و ډي سي خو ما پیاده ډي سي خو د قوم خدمت بالکل اړمنی نه زمونږ یو نیم کال د الیکشن وشو په یو نیم کال کې بلکې موږ ته یو اولډر غونډه شنه نه میلاو شوی موږ له خلکو ټونه راکړي زمونږ خلک د کارونو تپوس کوي یو نیم کال شو موږ لا دی یو روپۍ پند نه راکړي زمونږ اي سي صاحب زمونږ ډي سي صاحب نه پوهېږم چې هغه کم دونه غټ خلک ته عوامو له دې خبرې له نشي راتلی زما دا مطالبه ده د مرکزی او صوبایي حکومت نه چې بالفور د ډي سي او اي سي سواد چې دا دې بدل کی ولې چې د سواد پر روایت او د سواد په کلچر باندې نه پويږي دا زما پر زور مطالبه ده او کدا مطالبه پوره نشوه د خدای په ذات مې دي قسمي چې په لار په کوڅه سبب وسیدا ټولي زنانه راوځي او دې بر دي نه فارغ کوي دا زمونږ په پور مطالبه ده نن په روډ کې تاسو ګورئ دا کلچر دی چې خځې دلته زموږ سره ناست دي مطلب چرمنان ناست دي میر ناست دي نور خلک ناست دي او هغه په دا سواد په تاریخ کې اول ځل دا چې په روډ باندې چې نو احتجاج کیږي دا زما مرکزی صوبایي حکومت ته یو پیر بیا مطالبه ده چې فوري طور دی ټرانسفر کی د سواد کلچر سره نه لګي که تاسو ګورئ سیټي میر شاه خان صاحب دا په ډیویژن باندې یو مهري او د سواد یو ټرو ریپرزینټیټیو دی هغه د سواد د ولس خبره کوي خو چونکی هغه شانتي ونه شو ځکه په موجوده کم سیټ اپ وګورئ نگران ګورنمنت دلته حکومت شته نه صرف واحد د لوکل ګورنمنت چې کم دا دغه لوکل باډیز چې کم نمائندگان دي او سیټي میر هغه د ایگزیسټینګ ګورنمنت دی نو پکاره چې دا کم فاصلې چې کم دا دوریانی چې ډي سي صاحب ته دا ریکوست کوم پکاره چې دا ختم کړي او د سره د میر صاحب سره کین او د کم د سواد د ولس چې کم ستونزې کم مسایل پکاره چې دا وړاندې شي دلته کې درې مورز د منګ راځو د تحصیل د میټینګونو لکه نه موږ د عوامو پر یاد راوړو او دلته کې چې کم ځای موږ پر یاد راوړو په کار دی چې هغه کسان ناسي موجود او زموږ پر یاد واوري د عوامو هلته هغوی زموږ نه تپوسونه کوي دلته زموږ څوک اوري نه څوک شته نه نو دا خو د اي سي صاحب د سواد د دوی جاګیر نه دی چې دوی دلته ناستي خو دوی زموږ دپاره نوکران ناستي په کار دی چې موږ د عوامو دپاره دې ځل زو دوی زموږ دپاره راشي زموږ پر یاد واوري آیا موږ خو د الیکشن د دې دپاره کړی و چې موږ به د قوم خدمت وکړو موږ راوتي په پړه کې هم د خدمت جذبه وه د قوم د خدمت دپاره راوتي وو زموږ یو نیم کال د الیکشن وشو په یو نیم کال کې بلکې موږ ته یو اولډر غونډه شی نه دی میلاو شوی دلته دا کومه مافیا اي سي مافیا ډي سي چې کومه ناسته ده دا ټول مشکلات د دوی د وجې دي چې هلته موږ واسطه درخواست ویسو هغه موږ ته وایي چې زموږ سی نن سبا چې دی هغه ډي سي دی نو ډي سي خو مافیا ده ډي سي خو د قوم خدمت بالکل اړمنی نه هلته موږ دنیا درخواستونه وړي تر اوسه زموږ مسایل نه حل کړي موږ قوم له جواب څه ورکړو موږ خو راوتي د قوم د خدمت دپاره یو نیم کال زموږ وشو د روپۍ غونډه کې شی موږ ته نه دی میلاو شوی نن موږ مجبوره شو زموږ په دې تحصیل کونسل کې اجلاس و 3 ورځې موږ اجلاس وکړو پرون موږ اي سي صاحب له په جرګه باندې تللي وو جرګه خو که دا پښتون وی نو دا جرګه به یې منلي وه چې پښتون وی دی نن 3 ورځ و زموږ اجلاس له رانغې موږ مجبوره شو قوم ته راووتو زمونږ څه ذاتي مطالبې نشتي موږ د دې خلکو دپاره راوتي یو په ملک کې چې کومه مهنګایي ده په غریبانو پسې کوم بیلونه راغلي دي نو موږ اي سي صاحب ته باقاعده لیټر دوه پیرې وکړو د دې سیټي کونسل نه په هغې لیټر باندې چې دی مطلب دا دی هغوی ټس نه مس نه شو بیا پسې پرون موږ جرګه ولیږله چې اي سي صاحب ته لږ زحمت وکړه د دې خلکو عوامو مسلې دي د واسا نه مسلې دي د مختلف ډپارټمنټ نه مسلې دي او ته راشه د دا خلکو واوره او دا خبرې چې دي د دې چې منتخب چرمنانو دا مسلې چې دي دا ته ویسه مخې ته ډي سي صاحب له کمشنر صاحب له څوک نه راځي زمونږ یو نیم کال شو په یو نیم کال کې څوک دلته نه دي راغلي زمونږ مسلې نه حل کېږي غیر قانوني اډي وزي د ټي ایم اے نه پکې څوک اجازت نه لي ان او سی موږ ټي ایم اے نه دی ایشو کړي په ویلیج کونسلو کې د صفایي مسلې روانې دي نو واسا کې غیر قانوني کارونه کېږي د هغې موږ مطلب دی موږ د ویلیج چیرمنان یا دا زموږ د سیټي کونسل څوک په اعتماد کې نه لي نو موږ نن راووتو چې موږ به نن مطلب دی ته دې کونسل ته نه راځي موږ به دې روډ ته راوځو په دې روډ باندې چې دی موږ له خلکو اوټونه راکړي زموږ نه خلک د کارونو تپوس کوي یو نیم کال شو موږ لا دی یو روپۍ پند نه دی راکړی زموږ اي سي صاحب زموږ ډي سي صاحب نه
پوهېږم چې یاره هغه کم دونه غټ خلک دی چې موږ د لاندې طبقې خلک عوامو له دې خبرې له نه شي راتلی ولې یار موږ کم ګناه کړی دی موږ د قوم په خدمت کې راوتي یو موږ نن د تحصیل د خپل د تحصیل اجلاس هان نه بهر ته راوتي یو خپل اجلاس دلته عوامو ته ریکارډ کوو ښایو کم از کم چې د موږ عوامو ته بې عزته کوي موږ د خپل عزت دپاره د اجلاس روډ ته راویستو پر امن یې کوو څه توړ پوړ نه کوو ایسي صاحب ته کم چټۍ شوي دي نو کم از کم په دې به ستا کم عزت کم شي که ته زموږ د چیرمنانو له راشي یو عزت ورله وکړې او خوږه خبره ورته وکړې اختیار ورسره نشته ورته وایې تا سره اختیار نشته د قوم ته به ډاګه کړه زما به هم یو عزت وشي ستا به هم یو عزت وشي کم از کم زه ستا نه دا مطالبه کوم چې یاره زموږ د خلکو له راشي او ښه په عزت او په درناوي باندې زموږ د سوات خلک چې دی پر امن دی عزتمن خلک دی قدرمن خلک دی د دې نه مخکې نور افسران هم کله چې داسې روډ به بند شو هغه به راغلل د هغو سره به ودرېدل د هغو هغه خبره به په کاغذ باندې ومنله د هغې یو کمیټي به یې جوړه کړه هغه به کېناستل ته مسله به تقریبا حل شوه مهرباني